زه یو ځل تللی وم کېدای شي تاسو هم تللی وئ په دې رزړو کې یو خبره ګډه شوه ویله یو سړی دی او په قبر کې پیزاب کېږي تاسو خو چېرته نه وئ تللی څوک تللی وئ نه وئ تللی په هغه زمانه کې وی اله یو سړي بجلی نیولې ده او په قبر کې عذاب دی یاره وروره زه چې ورغلم د مدرسې نه دا عثمانزو دا مدرسه نه ده د دې نه دې طرف ته کوچیانو دې سره لاندې قبر و چې زه څنګه ورغلم یو دنیا ولاړه زه چې قبر سره کېناستم یو غرض به شو دا نه غرض به شو که نه دې قبر کې چې دا خور مې داسې وړقېده قسم په الله باندې قسم مې راته یو غرض به شو چې څنګه به غرض شو دا د قبر خوره به داسې وړقېده زما دا غونې زیګ زیګ شومه داسې جنجال خلکو راته وی دا له اوس کم شو دا څه شو کم شو یعنې لاړ شئ تاسو دا کوچیان چې ډېره دي داسې کنده غوندې کې تپوسو کې وی لکه لسته کاله مخکې په دې ځای کې قبر کې عذاب ورکړل کېده تاسو اورېدلي دي که نه دي نو خلک به درته راپاسې چې ما په دې خپلو غوږونو باندې د قبر د مړي هغه درزار په خپله باندې محسوس کړو خو ملیان قاریان حافظان رالو نو دعاګانې وکړې تلاوتونه یې وکړو دغه عذاب الله تعالی لري مونږ به د علماو نه علم د ظاهره لګوري مونږ دغه پیرانو په شانتې نه یو خدای دې هغه پیران ځان له غر کوپر کړي چې هغه د علماو قدر نه کوي خدای دې هغه پیران ځان له غر کوپر کړي چې هغه د علم د ظاهر او د شریعت خیال نه ساتي ما تاسو ته ویلو که نه زه یو ځل تللی وم میا صاحب را سره و الله پاک دې وبخي دا کوم قبر مبارک چې دلته پروت دی تللی و چې دغه ته تللی و مردان ته پرون مردان ته لاړم دا تپوس مې د چا نه وکړو ما ته وی دا خو پلانکي باچو ویش مړ شوي لاړو یو پیر صاحب مونږ یې نوم اورېدلی وی لکه پلانکي پیر صاحب دی او روزي به مونږ هم چې د پیر نوم به اورو نو په ځان نه پوهېږو بیا لاړو کېناستو مونږ ویل لکه دا به چېرته ښکلې مزېدار د سپینې ګیرې والا یا د تورې ګیرې والا سړی به راشي امسا به یې په لاس کې نیولي وي چې راووت نو بوټې سوټې و بوټې سوټې خو پېژنې ګیرې بلکل خریلې وه میا صاحب ما ته وکتل میا صاحب ته وکتل چې دا څه په جنجال باندې وړېدو ګیرې خریلې وه بیا یو موتکې ته کېناستو موتکې ته چې کله کېناستو مریدانو ته وایي راوړی والا مونږ هم هغه وخت ځوانانو بس خوراکونه هم کول مونږ وی ځه راوړی چې وي خو نیت هم دا و چې چېرته د خوراک شیرې فضله ډز شو چې چیلمان یې راته مخې ته کېښودل د چرسو چیلم یې راته مخې ته کېښود ما یې داسې دي وی دا زمونږ د میلمنو اولنۍ میلمستیا ده چې د چرسو چیلم به راکاږي او د چرسو چیلم بس کې ما یې وروره د دې میلمستیاګانې دي مونږ دي راغلي نو داسې پیر مونږ د خپو نه ځوړنده وه د څه نه یې ځوړنده د خپو نه که وس هم راشي نو یو څو دورې مله ورکوو چې خدای دې غرکه چې ته د ظاهر د شریعت د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیال نه ساتې چې ته د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال نه ساتې ستا وجود کې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نی او ته په داسې قبایحو کې مبتلا راغلی نو چې پیر یې داسې نو مریدان مې څنګه تاسو سوچ چې پیر یې چرس کي او ګیرې خوري نو دا مریدان مې سره راغلي نو مونږ داسې پیران نیو الحمدلله الله دې مونږ د دې نه په امان کې وساتي مونږ خپل مشایخ لیدلي دي الله اکبر ما خپل مشایخ لیدلي دي شمای کرامتونه لیدلي دي څه مې لیدلي دي کرامتونه بس اوس یې ویم چې ما وی بلې جمعې ویمه اوس یې ویم ما داسې مشایخ لیدلي دي چې ما شپږ ټوټې په ځای کې لیدلي دي ما تاسو ته ویلي دي دا اوس دا شی لګېدلی دی خو دا زما قدیمې قیسې دي ما سراج الحق مولوي صاحب شپږ ټوټې لیدلی دی شپږ ټوټې په دغه ورځ په جومات کې د اقبال خان په جومات کې ما شپږ ټوټې په دې سترګو باندې لیدلی دی ما د حضرت فردوس خان باباجي کرامات په دې خپلو سترګو باندې لیدلی دي ما د حضرت کابل باباجي صاحب د مزدور آباد د پیر صاحب کرامات په دې خپلو سترګو باندې لیدلی دي او زه به ویم د تاسو خدای را پېښه کړې ده ما دې کسان ته ما د 5 اولیو ارواح په دغه جومات کې په دې خپلو سترګو باندې لیدلي دي اوس به دا بیا دا وابي ده اوس ابو اسحاق وایي چې دا پکې بس لانجه وړېد دې کسانو ته پته ده لکه دا ما څوک کړه دا یو 20 کاله مخکې ما ویلي دا اوسنۍ خبرې نه دي تا لیکلي هم دي ښه ما شیخ عبدالقادر جیلاني رحم الله په ایښه باندې په دغه جومات کې لیدلی ما امام ابو حنیفه رحم الله په ایښه باندې په دغه جومات کې لیدلی ما حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی په ایښه باندې په دغه جومات کې لیدلی
ما مجدد الافساني صاحب په ایښه باندې په دغه جومات کې یو کس رانه پاتې کېږي نه میرزا مرچر جانان صاحب نو خواجه نقشبند صاحب دا داخله چې دا تارته دا هغه قصې دي چې لا د دې لکانو ګیري نه وي چې دا مونږ لیدلې دي